د پېشمني په ټایم کې درته یو وړه غونې وظیفه ښیم د الله پاک څلور نومونه دي څلور بس دا خلی الله به درته دومره کامیابي درکړي هر طرف ته کامیابي هر طرف ته عزت هر طرف ته کامرانی او کامیابي او خوشحالي او بل دا چې مال او دولت ورته الله دومره درکړي چې بې حسابه څلور نومونه دي خو لیکن تاسو 2-3 منټه ټایم پې لګي اسم پېشمني له غونې په ټایم پاسئ تهجد کوئ دا روجو نه فایده والی دې رمضان د میاشتې نه پوره فایده والی وو انشاءالله چې پوره پکې تهجد وکړو تراویح پکې وکړو ښه مزېدار نوافل پکې وکړو ختمونه پکې د قرآن عظیم وکړو نو یو وړه غونې وظیفه ده کله چې تاسو پېشمني ته پاسئ نو یو خو دا چې تهجد کوئ تهجد نه پس بیا انشاءالله العزیز د پېشمني لکه تهجد ډېر ضروري څیز ده چې په دې روجو کې مونږ نه کوو نو کله به نو بیا به انشاءالله موږ ته اسان وي ټول کال نو د پېشمني په ټایم کې به دا وظیفه 7 ځله به اول درود شریف وایئ 7 ځله هر کوم درود شریف وایئ که دا یې اللهم صل علی محمد النبي الامي وعلى آله وسلم تسلیما یا دا یې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم یا بل کوم درود یا درود ابراهیم یا هر یې چې نو دا به 7 ځله وایئ او بیا به یا لطیف یا عزیز یا لطیف یا عزیز د دې نومونو د دې پاکو نومونو په برکت به تاسو ته الله پاک هر طرف ته عزت درکړي چې کوم طرف ته ځي عزت یو سل او یو پیرې خو دې سره 2 نومونه نور هم درته ښیم ټول په یو ځای بهتر دي په یو ځای دا 2 نومونه دې سره به الله تعالی ته ډېر عزت درکړي هر طرف ته چې ځي عزت انشاءالله بل ورسره یا وهاب یا رزاق یا وهاب یا رزاق دې 2 پاکو نومونو سره به الله تعالی ته ډېر مال او دولت درکړي په رزق کې به برکت واچوي رزق تنګي مشکلات دا به انشاءالله ختم شي نو دا 4 نومونه اول وپیرئ درود شریف او بیا به داسې طریقې سره بس شمارئ به یا لطیف یا عزیز یا وهاب یا رزاق 101 بار وایئ یو د پاسه او سل او بیا به اخري کې 7 ځله درود شریف او بیا به دعاګانې وکړئ انشاءالله العزیز داسې هر رزق حلال به درته الله درکړي ټوله روژه کې دا برقرار وساتئ سحري په ټایم کې یعنې د پېشمني په ټایم کې پېشمني کې برکت دی پېشمنۍ کوئ پېشمني ته په روڼ تندي پاسئ نو او تهجد یې کوئ انشاءالله نو په دې رمضان کې کوشش وکړئ ختمونه ډېر وکړئ الله پکې راضي کړو تراوو ته په ټایم ځای دا نه چې تراوو په ټایم کې مونږ نایټ کرکټ ټورنامنټ لګولی دا کوم اسلام دی کوم ایمان دی چې دلته تراویح کېږي دلته تر نایټ ټورنامنټ یې کوي الله دې موږ په حال رحم وکړي الله دې موږ ته د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې دا روجې دا رمضان موږ دپاره د دنیا او د آخرت د نجات او د خپلې رضا ذریعه جوړه کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین